اصول کوم چې شریعت خودلی دي که په هغه درې اصولو باندې عمل وشي نو د معاشرې دپاره د اطمینان د سکون او د امن او د محبت ضامن ګرځي دغه درې اصول. یو اصل د شریعت دا دی یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، اجتنبوا پرهیز وکئ، ځان وساتئ، کثیرا من الظن د زیاتو ګمانونو نه، یعنی بدګماني مه کوئ. خلاصه د دې آیت دا ده چې بدګماني مه کوئ. مثال تاسو څوک ووینئ چې هغې سره ډېر مال او دولت دی، ښایسته ګاډې دی ورسره، فوراً یو کس بل ملګري ته ووایي چې دا ټول د حرامو پیسې دي، حالانکې که ته ورنه تفتیش وکړي ورته ووایي چې ته ما ته ثبوت راوړه، نو هېڅ ثبوت به نه وي، بس صرف دا به یې لیدلي وي چې ګاډې ولې دي ورسره. نو بدګماني مه کوئ. اولنی اصل دا دی. دویم اصل دا دی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی که تاسو ته یو فاسق کس یو خبر راوړي فتبینوا نو تاسو د دغه خبرې تحقیق کوئ، فوراً یې تصدیق مه کوئ، د دې خبرې تحقیق کوئ. ان تصیبوا قوما بجهالة، داسې نه چې د یو قوم ته ستاسو د علمۍ د وجې نه څه نقصان ورسیږي، فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، نو وروسته به تاسو په خپل کار باندې پښیمانه یې. یعنی که یو کس تا ته خبر راورسولو د نقصان خبر وو او ته فوراً راپاڅېدې په هغې باندې د اکشن واخیستو او وروسته چې تحقیق وشو هغه خبره بلکل برعکس وه، نو وروسته به ته پښیمانه یې، خو د پښیمانتیا بیا څه فایده نه رسېږي. نو او دویم اصل دا دی چې تحقیق کوئ، تصدیق فوراً مه کوئ. او دریم اصل د شریعت دا دی ولا تجسسوا، تاسو تجسس مه کوئ، د یو بل په عیبونو پسې مه ګرځئ، چې تاسو کوشش دا وي چې زه د دې فلاني څه نه څه عیبونه او نقصانات راولټوم چې دی زه کمزوری کم، دی زه شرمنده کم او د ده رازونه خلکو ته ښکاره کړم. نو په دغه درې اصولو د شریعت باندې که عمل وشي، اولنی دا چې بدګماني به نه کوي، دویم دا چې تحقیق به کوي د خبرې، او دریم دا چې تجسس به نه کوي، د خلکو په عیبونو پسې به نه ګرځي. نو په دې دریو باندې که عمل وشي نو د معاشرې نه به غیبت ختم شي، د معاشرې نه به حسد ختم شي، د معاشرې نه به منافقت ختم شي، د معاشرې نه به چغلخوري ختم شي. چې کله دغه اخلاقی بدکاریانې او دغه بد اخلاقی او دغه بد صفتونه ختم شي نو معاشره کې به امن وي، اطمینان به وي، سکون به وي، محبت به وي. او که دغه صفتونه زمونږ تاسو د عملي ژوند نه وي وتې، زمونږ تاسو د عملي ژوند نه چې غیبت تر څو نه وي ختم شوی، حسد تر څو نه وي ختم شوی، چغلخوري تر څو نه وي ختمه شوی، نو د خلکو په منځ کې به بې اتفاقي وي، بغض به وي، نفرت به وي، بې اطمیناني به وي او بې چیني به وي. نو الله تبارک وتعالی دې وکړي چې په دې خبرو باندې موږ عمل وکړو.